داسې چل بوشي مالزی په بل څه خلاف نه ما ولی خان دی مخالفت کولو مونږ خو په پوهېدوم نه چې هلکه سطح د کالاباغ ډېم اوچته ده مونږ لاندې یو زمونږ ملک جیل کېږي وغیره وغیره خو مال مونږ نه جنس هم بدلېږي چندخان رانه جوړېږي ویلا څنګه مال دې خوا توربیلا دې خوا ورسک دې خوا کالاباغ ډېم مونږ به منځ کې د پشکال ډنډونو کې چندخان ګرځو ځکه ځمکې به ملاړې شي کورونه به ملاړ شي خو چندخان به رانه جوړ شي نو بس پنجاب له مونږ بجلي نه ده ورکړې وایي پنجاب کې خپله بجلي شته مونږ ورکړې ده مونږ سره ویلي دي چې هلکه بد شوي خو درکړې ده ته هم زمونږ ورور یې ټیک ده نو یو پنجاب دپاره دی دو صوبے تباہ شي یو پنجاب دې خوشحال شي پنجابي ته مې پرون ویل که تاسو کې ایماني تاسو وایئ چې زرک شه مونږ په ډیم مه خوشحاله وه مونږ اډو ډیم کوو نه نوره بجلي مال مونږ نه والی نو عزیزانو عرض مې دا و چې غیرت در کې نه و وایي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي مالیار چې شو کوي د غوټۍ د ګلو مالیار نه دی مالیار چې شو کوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي تاسو خیال راغی نو دا ملک زمونږ ملک دی دوی سره نور څه نشته نجړیه پاکستان نجړیه څه ته وایي نجڑیہ صحیح یہ آدمی نجڑیہ پاکستان کا خلاف ہے داد قیوم خان ڈول کے ہو چگا گولے ہو دادا غا ڈول کے ہو نظریہ پاکستان خلاف او دوی پاکستان نمانی ماوے چی پاکستان سوک نمانی خپل ایمان نه مني پاکستان خو د خاورې او د ځمکې ته وایي دا زمونږ ملک دی زمونږ ځمکه ده حب الوطن من الایمان چا سره چې د وطن مینه نه وي د ایمان مینه به هم ورسره نه وي ټیک شو پاکستان چې څوک نه مني ایمان به نه مني لیکن د پاکستان حکومت والله که په 40 کاله کې ما 40 ملت هم د پاکستان یو حکومت هم منلی ولې دا مسلم لیگو چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وی کنا نو لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث ته وی کنا بیا دی مسلم لیگو په ابتدا کې د اسلام سره څه کړیو اوس بیا ټول راټول شوي دي وجی ته دی کھوتی او تھیان کھلوتی خبر اورئ د خدای خاطر وکئ د خدای خاطر وکئ نه نیشنل نه جمعیت نه پیپل نه یو ډله د پاکستان د وجود خلاف نه ده یو ډله پاکستان ټولو منلی دی د دې ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم هر حکومت ته پیشکش نه و کړی چې زه در سره دې ملک خدمت کوم کړی و که نه و کړی هر حکومت ته چې زه در سره دې ملک خدمت کوم نو پاکستانی که نه منلی نو پیشکش د خدمت به ولې کولی مفتی محمود یا دې ټولو ډلو په پاکستان کې پیشکش د خدمت کړی نو دا زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی د نظریه پاکستان خلاف مونږ یو نه خو دې سره بله دفه نشته بله دفه نشته لکه پولیس سره بله دفه نه سوا د 109 نه نو 109 تحقیق بیا کوه زه های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو الله دې امان راکړي خدای دې د دې ملک د عدالت نه ساته د کچرو نه ساته په رڼا ورځ یې سړي وجلي دي تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي فیصله یې د عدالتونو نه ده کړې سونه ججان پې لاړه او راله د یو قاتل د قتل فیصلې نشي کولی سونه ججان پې لاړه راله او د یو لیز ځمکې فیصله ستا په دیوانو ججان او دیوانی کیسونو کې د یو لیش فیصله نه کیږي انګریز چې تا له کوم قانون جوړ کړی و داسې نه چې ته پې ښه ورځ وګورې داسې قانون و چې ستا عمر یو ستا د پلار او د نیکه پې بیړي تباه کړي نو یوازې انګریز
د پاکستان نه تله مونږ نه غوښته، مونږ د انګریز لعنتي قانون هم ورسره رسختول غوښته. تاسو خیال راغی آغاز د خپل تحریک باچا خان په دې نه وکړی چې پیرنګي ورکوو قرآن ازادو. دا اوس تاسو د هلکان ما سره کر پر کوي نو زه هم نیم لیوانی یم که نه، نو دې وجې نه دا کر پر مه کوئ. تحریک د شیخ الهند مقاله چې باچا خان زما په مخ کې بل کال په دلی کې اورولې وه، هندو پارلیمنټ ورته ګوتې په خوله کې نیولې ورته حیران. تاسو خیال راغی اوس تاسو شیخ الهند څه پېژندو یا باچا خان هم څه پېژندو، اخو مخالفینو یو داسې شی ته جوړ کړی و چې زه درته څه ووایم. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې ضیاءالحق ته دا ټول ملک لګیا دی چې کالاباغ ډیم نه مونږ تباه کیږو. شرعي طور هم دته اجازت نشته چې کالاباغ ډیم جوړ کړي، او که په زور یې جوړولو نو زور ازمایي به هم ورسره کوو چې څومره زمونږ وس. ټیک ده جي، زور ازمایي. هغه ورځ مې یو پولیس والا افسر ته وویل چې ما ستاسو باڼسونه لیدلي دي، زه والله که تاسو پرېږدم چې په دې تورخم مې وراړولي نه چې تاسو له د ډزو چلو خیم، تاسو مونږ له تکړې ځان سوګې ګولې را باندې راوغورځوئ او باڼسونه دې خوا نه راتاو شئ او دې خوا نه. ما زه به بیا تاله چلو خیم، یا دې د انډیا سرحد ته بوځم یا دې کابل سرحد ته ورولم. نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی، دې خوا وګوره ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی. تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې، د فوج مم بیړه تباه کړه. فوج هغه وخت کې جنگ کولی شو چې چڼې او مونګفلي خوړه، اوس یې په چرګانو شروع کړې ده. دا ډاکېټې به پراته وي، خدای راستي که دوی دله جنګ وکړي. تاسو خیال راغی دي. اوس ضیاءالحق صاحب ډېر لوی پوه سړی، هغې نه چې اوسګار شوی مولیانو ته متوجه دی، تاسو ته متوجه دی، څوک سینیټر کی څوک ممبر کی. بله ورځ چوک سکارنو چوک کې را تېرېدم 3:30 بجې، نو تاسو ولاړ وئ د ګلونو ګنټې ملاس کې نیولې. هلکه څه کوئ؟ ویل جي میر او ډیپټي میر را روان دی، وته په شرمونو وشرمېږئ. تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ. میر او ډیپټي میر خو د چواري مشر جمعدار ته وایي که نه. تاسو خدای شرمېدلو بې حیا او بې غیرت. نو هغې لم تاسو ولاړ وئ ګنټې مو نیولې. په ایمان درته یم چې زه خو دې نه مایوس یم، مایوس یم. دا پښتو ټکی هلته بالا ماڼۍ کې زه دوکان کې ناست یم، په لارۍ کې خوټ کېدلې وریجې پې خورولي، لارۍ ته یې خېجولي، الا 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 الا. نو زه خلکو ته هم پښتانه لاړه. بیا زمونږ د یو ملګري پښتونستان صوبه وویله. پښتونستان صوبه خو ډېر ښه کار دی، خو پښتانه خو دې هم د سړي زامن که د دوی کار مړزان لوبول، چرګان جنګول، سپي جنګول، که نه جي جواری کول، د شرابو بټۍ په ادیرو کې ویستل او خرڅول. دا پښتانه به خپله صوبه چلی څنګه؟ دې له خو هم لږ سوچ. نور قومونه اسمان سره ولې خبرې کوي؟ ولې؟ هغې کې هوش دی. ته ولې تباه خوار شي؟ تا کې جوش دی. سوډا واټر بوتل ټرک نارې کې لاندې در کې هېڅ نه کېږي. تا کې څه دي؟ ته کارخانه جوړولی شي، کارخانه چلولی شي، مشینرۍ باندې پوهېږي. ته خو لکیر کا فقیر یې خوار شي، یا مړزان لوبوه یا چرګان جنګوه. نو دې وجې نه کالاباغ ډیم به حیثیت د جمعیت العلماء ایس قربانۍ نه به دریغ نه کوو. د کالاباغ ډیم په مخالفت کې وړاندې نه مونږ هم ورته وویل، وړاندې نه یو خبره وکړم، یو ښځه وه غوی لنګه شوه. نو هغه بچی چې و نو هغه ټوپونه وال، دا تازه بچی د غوا چې پیدا شي مست ونی ټوپونه یې وال. نو د
کمر د پاسه کور په کمر نو د خاوند ورته وی چې خزل خیال کوا دا خیتوبونه وای چرته لاندې ونه غورځي کمر ویلې ښه خاوند بار ته لې چراغ واس خیر اشتیا د کمر نه غورځیدل مړ خاوند ورته دا والی وې سړی خو د خدای کارون سړی ورته پلیته ما خو د خدای نه مخکې درته ویلي چې د دې خدای چې دې مړ کول هغه نه مخکې مې درته ویلي نو عرض مې دا او چې مخکې نه ضیاءالحق په دې پویو او مزیدار خبره دا ده چې انشاءالله جنیجوم زمونږ ملګری دی زمونږ د صوبې او قومي اسمبلۍ ممبران په غوږو ټنګوئ چې که دا ډیم شروع شو تاسو به استعفې ورکوئ تاسو به هغه تعلیم نه څټئ او کني والله کم پرېږدو که په زیات هم څوک نه ور پرېږدي تاسو ته خو هم پرېږدي که واخر دعوانا ان الحمد